تاسو مخکې شاټ کې وکړه چې دغه ماشوم په څه طریقه سالي شنګار یې خېږي مایک ورته لګېدلی ډېر په تکلیف سره هغه مرۍ کې یې سوری دی ټوله شپه دغه څوکیداري زه کوم به دلته زه ناست یم ورته پروت بس چې کله دی ساره ده په ځي به ساعت په ساعت پس راپاسمه چې کله ساه صحیح خو بیا ته ځم لاس یم خو د کېږم نه لکه ایخو ته بیدار اوسېږم بس ساعت په ساعت دی به زه دغه کومه دغه کټ کې دی پروت وي به دغه مشین ورته لګېدلي السلام علیکم ګرانو کتونکو دا وخت موجود مې جلاله کې یو کلی دی دا کاکاجي ناست دی او دغه بچنګی دی تاسو مخکې شاټ کې وکړه چې دغه ماشوم په څه طریقه سالي شنګار یې خېږي مایک ورته لګېدلی ډېر په تکلیف سره هغه مرۍ کې یې سوری دی د موټرسایکل اکسیډنټ د وجې دغه ماشوم دغه تکلیف سره مخ دی پلار سره یې خبرې اترې کوي د غریبي د بېوسي ده په دې شپه کې د راتګ مقصد صرف او صرف دا دی چې د کورنۍ بېوه سره او دغه ماشوم په تکلیف کې دی نو تاسو هم په کورونو کې داسې بچیان نو خپل بچو په شان نظر ورته وکړئ دوی سره خپله مرسته وکړئ چې دغه ماشوم دغه اپریشن وشي دغه ساه لږه په اسانه اهلي دا کورنۍ غریبه ده دیاړیمار دی پلار یې مزدورکار دی او موږ هم داسې په بد حال کې د خپلې ډیوټۍ نه رالو نه کیمره شته نه مایک شته خو بس موبایل باندې لینم روان کړی دی هغه څیزونه چې کوم دي زموږ مایک کیمرې نو دا وخت په موخه وي نه خو د ملګري وي اسد به یې وي نو ما ورته ویل چې یاره څنګه یې ځو به نن خامخا د دوی دغه ویډیو به ریکارډ کوو دغه پښتنو مسافرو ته به یې ښه وي کاکاجي ستاسو نامه سره جی زما نامه په زوفان ده دا ماشوم د هغې سره ته وکړئ دا څه وجې سره دومره تکلیف څه مخ دی د موټرسایکل څه اکسیډنټ وکړه څه موږ داسې جی د موټرسایکل اکسیډنټ د کړی و بیا موږ په الارچ هسپتال کې داخل کړی او الارچ هسپتال کې د نهه لس ورځې دی بېهوش و بیا چې هوش کې راغی هغوی راجیڼ کو بیا چې موږ کور ته راوسه څلور ورځې دی بیا په کور کې صحیح بیا د ساه بنده شو بیا دوی ما په مخه کو ما په هسپتالونو باندې ګرځو خو یو هسپتال کې نو بیا اخره کې ایف سی هسپتال ورته وایي د حیدرآباد نه مخکې د پیسکس بیا هغوی داخل کړو 19 ځل ته داخل د ده ساه نالۍ بنده ده او اوس یې ورته په بیمارۍ کې دا سورۍ کړي نه دا پیپ پکې لګېدلی دی نو بیا هغوی موږ ته وایي چې په کې پي کې د دې اپریشن نشته دی د دې لیزر اپریشن دی دا به تاسو اسلام آباد کې کوئی بیا موږ اسلام آباد ته لاړو اسلام آباد کې هلته هغوی موږ ته وایي چې په دې به 4 لک او 15 روپۍ خرچه ستاسو راځي او 3 لک روپۍ په اپریشن دی او یو ټیوب غونډه کې پیپ دی په 1 لک 10,000 ویل چې مخکې اوس پته یې اوس په پسوی لکه موږ معلومات نشته دی خو لکه دا موږ ته هغوی ویلي چې 1 لک 10,000 باندې مخکې اوس یې راته اندازه نشي اوس په پسوی یو بل دغه ټیوب رالی او 3 لک روپۍ به موږ نه راکوو دا 4 لک او 15,000 روپۍ دي ما یو ویډیو مخکې دونه کړې وه تاسو به کتنې په هغې باندې م څه لږ ډېر امداد ما څه وشو خو هغه لکه هغه ما څه زه خپلې منډې تنډې م وامه د خدای تعالی غریب یم دغه د کور یو سربراه یم دیاړي مزدوري کوم پر دې بچي له لاسه زه خوځېدی نه شم دا ماشین تاسو ته ښکاري دا ماشین دلته پروت وي د ده 2 منټه 10 منټه پس د ده ساه بندېږي چې ساه یې بنده شي به دغه ماشین ورته چالو کړمه دا بیټرۍ مې مو له وختي په سوال باندې د چا نه راوړله دا ریګولیټر مې ورته لګولې بجلي بنده شي بیا د ده ساه بندې بیا موږ له چل نه راځي نو په دغې ورته بیا هغه دغه لګوم نو ده ته را پیپ صفا شي دا بلغم دې صفا شي نو بیا ساه وایي که دا بلغم د ده نه صفا نه شو نو د ژوند خطره ده د ده نه ساه تلیم شي او نو بس دلته خو به ټوله شپه هم ته ناست یې که نه دا څوکیداري به کوې ټوله شپه دغه څوکیداري زه کوم بس دلته زه ناست یم ورته پروت بس چې کله دی ساره ده په ځي به ساعت په ساعت پس راپاسمه چې کله ساه صحیح خو بیا ته ځم لاس یم خو د کېږم نه لکه ایخو ته بیدار اوسېږم بس ساعت په ساعت دی به زه دغه کومه دغه کټ کې دی پروت وي به دغه مشین ورته لګېدلي نو ما خو سره خو به تاسو ټول کور په لرزانې مور یا نور هم چې څومره ستاسو ټیم دي ټوله شپه ورځ به دغه ډیوټي درته کوئ ټوله ورځ او ټوله شپه د دغه ډیوټي به دغه په نظر کې ساتو چې یاره ساه یې بنده نه شي هسې نه زموږ ته اخوا دېخوا شي د ساه بنده شوي رانه لاړ نه شي نو په دغه کوشش او په دغه دغې کې نو ما د خپلو ورونو مسافرو ته غونډه تداپیل دی ما سره مخکې مې امداد کړی دی ما یې ویډیو مخکې کړی ده خو لکه په هغې دونه شوي دي چې نیمې راغلي دي او نیمې نه دي به راغلي نو زه سوال کوم چې ما سره نور هم څوک امداد وکړي چې زما د بچي اپریشن وشي او به الله پاک کړي خپل موبایل نمبر ووایئ چې ستاسو چې کوم نمبر د ایزي پیسې نمبر درته جی او بس چې کوم نمبر باندې تاسو سره رابطه هم کېږي ایزي پیسه مې دواړه ووایئ صحیح دی جی زما 0349 89 510 نمبر دی زما دا اني ستاسو سره رابطه پکې کېږي او جی دا اني او دا مې مخکې په ایزي پیسه باندې ورکړی او اوس هم په ایزي پیسه باندې دغه نمبر دی په دغه ما سره رابطه کېږي ازاد دي لکه دا ازاد دي دا کولاوي جی کتونکو د ماشوم سره خبرې خو صحیح کوي که نه خبرې نشي کولی څنګه یې زویه خی دا ولې یاره موټرسایکل والے
دغه خبرې نو دی چې څه غواړي تاسو پوهېږئ په دې خبرو؟ نو بس ډېر په مشکله باندې لکه بس غوږ مو ته نیولی بس دی لګي اخره کې بس مونږ مو ته شیونه یادو مونږ دا شیز نو په شیزونو کې بس یو شیز داسې برابر چې دی ویاو او لکه نور داسې په زبان مونږ پوهېږو نه که نه چې لکه دی څه وایي او څه نه وایي بس دغه आवाज دی په دغه نو ډاکټر چې وایي دا کوم اپریشن دی دې سره به د خبرې هم ټیک شي حساب هم ټیک شي ان شاء الله تعالی هغه چې د سره به هر سره د کور شي بس دا به دا پیپ هم ته بیل شي د سان علی بازار چې په لیزر باندې اپریشن دی د کاغذونو تاسو ته مخامخ کاری د سټسکین هر څه د کاغذونو دغه شي دا ار یو شی پروت دی صحیح الله دې خیر وکړي کتونکو به دا کاغذونه دي دا د ډاکټري ریکارډ دی د کوم څه کاغذونه پراته دي دغه ماشوم دی او د خپل بچی په شان نظر وته کې دا ډېرې کمې پیسې دي سم لري نن سبا 4.5 لکه یا 15 لکه روپۍ سم لري او کاکا وایي چې نیمې راغلي دي نه وړاندې شاید به یو ویډیو کړو نو په هغې سره نیمې پیسې راغلي نیمې پاتې دي نو دا که د چا د یو سړي په وس کې داسې ډېر سرمایه‌دار شته چې په دې باندې د هغوی سم نه کېږي په دغه 2.5-3 لکه روپۍ کمې چې کمې کوي او که د چا سم وس نه کېږي 1000 روپۍ هم رالیږلی شي پیسې ته 2000 هم رالیږي 1500 سم په خپل وس باندې ډیپینډ دی د 400 نه وس کېږي دغه ماشوم په علاج کې د کاکا سره مرسته وکړئ انشاءالله چې زموږ او ستاسو به الله ته غاړه ازادوي دغه ساه دغه ماشوم څومره تکلیف سړي تاسو سره ښکاري دغه مایک باندې د اواز راځي انتهایي تکلیف کې دی موږ هم باقي دې سره ناسته نشو کولی یو ماشوم ته تکلیف دی والد سره ناست دی ګرمي دومره ده چې خولې روانې دي نو ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ که څوک یې سم نشي کولی ستاسو په یو شیر باندې کېدای شي دوی زندګي بدلی شي الله پامان